نو آی ایم چې کوم دی انټر مسکولر شو، آی وي چې کوم دی هغه ظاهري د انټر وین دپاره. نو هر کله چې السلام علیکم دوستانو، څنګه امید لرم تاسو به روغ جوړ او خوشحاله وئ انشاءالله. زه به نن تاسو ته چې کوم دی د انجکشن په حوالې سره خبره کوم چې آی وي او آی ایم دې په حوالې سره به انشاءالله تاسو ته یو څو شارټ ویډیوز به زما یو څو خبرې به تاسو سره شریک کوم او ویډیو به تر اخره پورې ګورئ. نو د هغې نه مخکې زه تاسو ته یو ریکویسټ کوم که تاسو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی، چینل سبسکرایب کړئ او بیل آیکن ورسره دباو کړئ چې زما هر یو ویډیوز وي هغه تاسو ته در ورسي او د هغې مطابق چې کوم زما سره هم څه وي د هغې مطابق زما څومره علم دی د هغې نه تاسو ته څه زده کړه وشي، یعنې څه حاصل شي او څه پیدا وي هغه تاسو ته در ورسي. نو امید لرم تاسو به انشاءالله زما ویډیو خوښوئ هم او لایک کوئ به او چینل به سبسکرایب کړئ چې زما هر یو ویډیو تاسو ته در رسي. دوستانو زیات ترونه دا سوال کوو چې تاسو چې کوم دی راشئ په دې آی ایم او کم آی وي کوم انجکشن چې وي په رګ کې او کم په مټ دپاره د هغې حوالې سره موږ سره یو څو خبرې شریک کړئ. ډېر زیاتو کوېسچن یې کړي، مطلب میسجونه هم کړي، ما ته ډېر زیات میسجونه راغلي وو. د هغې مطابق انشاءالله زه نن تاسو ته چې کوم دی یو شارټ یو څو خبرې کوم، خو ویډیو سکپ کوئ ما، ویډیو تر اخره پورې ګورئ چې په هغې تاسو څه پیدا در رسي. دوستانو تاسو ته ښه پته ده چې هر کله مونږ انجکشن لګوو نو هغه په دوو طریقو سره وي، یو چې کوم دی آی ایم وي او بل چې کوم دی آی وي وي. آی ایم چې کوم دی هغه موږ د مټ کې استعمال مټ دپاره استعمالوو، یعنې په مټ کې وهلی شو. دا شان چې کوم دی آی وي وي هغه موږ په رګ کې. نو آی ایم چې کوم دی انټر مسکولر شو، آی وي چې کوم دی هغه ظاهري د انټر وین دپاره. نو هر کله چې موږ انجکشن لګوو لکه اوس موږ دا وایو چې آی ایم انجکشن دا موږ چېرې چې کوم دی قطعا دا موږ په رګ کې نشو وهلی، ځکه دا خبر تاسو به ذهن کې کېدی که چېرې تاسو چې کوم دی د آی ایم انجکشن تاسو په وین کې ووهله، آی وي ووهله، نو دا مریض چې کوم دی د بچ کېدل چې کوم دی 90% چې کوم دی ډېر زیات دغه دی ممکن دی. 10% دا چانس وي دی به چې کوم دی ژوندی پاتې شي. که چېرې دې چېرته اوورېج وي، یعنې د چې کوم دی د عمر لګوټې سیوا و، دا خو بلکل قطعا نشي پاتې کېدی، ځکه چې تاسو ښه پته ده چې کله اوورېج سړی وي نو هغه چې کوم دی 40 کالو په ځمکه نه سیوا وي، هغه ته مختلف قسم ډیزیز وي، شوګر شو، بلډ پریشر شو، داسې قسم ډېرې زیاتې چې کوم دی زړه مسلې شوې، داسې ډېرې زیاتې مسلې وي هغو ته دا وي، او هسې هم وجود چې کوم دی ریس مریض شوي وي، نو دا چې کوم دی د معمولي انفیکشن د معمولي دغه د وجې نه چې کوم دی هغو ډاري ښکار کېدی شي. نو هر کله موږ تاسو ته پکار دی چې ډېر زیات ضروري او ډېر زیات خیال به کوو، ځکه چې تاسو ته ښه پته ده. اوس مثال به موږ واخلو ډایکلو شوه، هغه چې کوم دی تش آی ایم استعمالېږي، آی وي چېرته نشي استعمالېدی. که تاسو دا سوچ کوئ چې د بیمار ته یا د پیشنټ چې کوم دی یو ډریپ دی هغې ته به زه د ډایکلو ور واچوم، نو هېڅ کې به دې ډریپ کې به ورته لاړه شي، نه قطعا به تاسو چې کوم دی ډریپ ته نه اچوئ، یعنې په وین کې به تاسو بالکل نه کوئ، ځکه چې دا چې کوم تش آی ایم استیوز کېږي. داسې قسمه په دې باندې لیکلي هم وي، آی ایم او آی وي په دې انجکشن باندې لیکلي وي، تاسو هغې نه مخکې دا چک کوئ چې ته په دې باندې آی ایم او آی وي دواړه لیکلي، تاسو دواړه یوز کولی شئ. که چېرې دا آی ایم وي نو دا تاسو چې کوم تاسو آی ایم یوز کولی شئ، تاسو که چېرې دا تاسو آی وي وي په دې باندې تاسو آی وي لیکلي، تاسو آی ایم بالکل قطعا نشئ یوز کولی. داسې موږ اومپرازول واخلو، اومپرازول چې کوم فارموله ما تاسو ته ووایي دې باندې تاسو آی وي لیکلی وي، یعنې آی ایم بالکل نه وي، نو دا تاسو چې کوم دی بالکل آی ایم نشئ یوز کولی، دا به تاسو چې کوم دی په رګ کې وهئ. دوستانو دا یو څو خبرې وي، بالکل یاد ساتئ. امید لرم تاسو به زما دا خبرې یا دا ویډیوز خوښه شوي وي. ویډیو لایک او کمنټس کې ضرور ووایئ چې زما ویډیو څنګه وه. نو که ستاسو څه قسمه کوېسچن وي یا نور څه معلومات زما نه حاصلول غواړئ نو د کمنټس په ذریعه باندې وکړئ، نو انشاءالله زه به تاسو چې کوم دی ضرور جواب در کوم. د ویډیو کتلو ډېره ډېره مننه. والسلام.